الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم آذر أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله خالقنا العلي العظيم. الشيخ نسأل الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد السنة دي وفاق وردقال سي الله جل جلاله عما نواله په دنیا کې د خپل بندگانو لپاره یو دارکم غوره کړل سوی په بندگانو کې خوش کړل سوی یو انسان چې هغه تل کېږي انبیاء کرام انبیاء علیه الصلاة والسلام. محترم دوستانو الله جل جلاله دا انبیاء کرام او رسولان دا په دوه د جلا شول. الله جل جلاله د دنیا ته انبیاء کرام 1,40,000 زیات پس کې زیات او کم پیش انبیاء کرام د دنیا ته راځي او الله جل جلاله د دنیا ته 13 رسولان چې انبیاء کرام هم دي رسولان هم دي راځي په دل کې صرف څلور چې دي هغه دار کم دي سوا هغه ته جلا باقاعده خپل کتابونه وکړي. محترم دوستانو لکه د یو رمې دپاره د حیوانانو د غاو دپاره غوبه او د میږ دپاره شپانه او د اوښان دپاره اوشپه بغیر له دغه څخه حیوانانو هغه ته نسبت برابرول چې په کوم ځای کې آبادي زیاته وي په کوم ځای کې واښه زیات وي په کوم ځای کې چینه وي په کوم ځای کې اوبه وي یا لاره بهیږي اوبو ته نسبت د دغه شته د بغیر نسبت برابرېدلی خامخا د دغو حیوانانو دپاره الله جل جلاله یو انسان غوره کړی دی خپل انسانانو په خونه منځ کې که اوښان دي که غواوې دي او که میږي او پسونه دي وزې د انسانانو دپاره الله جل جلاله دغه رقم یو انبیاء کرام یا رسول نبی او رسول دواړه درجه دي. محترم دوستان
د الله جل جلاله یو نبی دی سنم ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام دا کوم نبی تیر سوی دی چې بیخي ډېر بېشمار په زراو انبیاء کرام، بعض روایت کې راځي 50,000 انبیاء کرام الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام په اولاد پیدا کړ. ابراهیم علیه السلام دوه زویان، یو اسحاق علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات، یو اسماعیل علیه السلام. دا نور ټول دا موسی او عیسی او هارون او داود دا ټول انبیاء کرام دا اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام دا ټول انبیاء کرام. د اسماعیل علیه السلام اولاد کې صرف یو نبی راغلی چې هغه د زما استاد محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دا نبی راغلی. بس په دې باندې چې نور څوک نور انبیاء کرام نه خلاص نه دي. محترم دوستان، الله جل جلاله چې کوم انسان سره دوستي وکړي او کوم انسان الله جل جلاله ته ځان وقف کړي، دغه انسان او کامیابی ته پوره دنیا عقل سوچ ورته وي. اوس ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام څنګه پیدا شو؟ یو بچا د نمرود نکیش، ډېر ظالم سړی، ټول قوم دغه نمرود ته استغفر الله خدای وایي، دغه نمرود عبادت به کولی. هر بچا تر اوسه پورې علماء کرام لیکي چې اوس خاص کر مسلمانان بچیان دغه رقم لزان سره لوی جادوګران، لزان سره لوی دا رقم کسان نجومیان وهغو خلکو ټول کېږي، وهغو عالمانو ته وهغو پوهانو ټول کېږي چې هغه ستورو زه معلوموي چې ستا ستوری اوس الټه سوی، ته ځه په لارې ختم شوې، ستا ستوری اوس سیده دی، ته اوس سمې روان وي باچا کېږي. محترم دوستان، نمرود یو ورځ په خپل محل کې ناست دی پر باچې پر دغ باندې، د داسې کم جادوګران کم نجومیان چې لاندې ناست هغو ټولو سرونه کښته نه ولید، غږ نه کوي. نمرود ورته وویل چې مکس به راغله، سم لوړ سر به لوړ نیولی، چت به ناست واست، بیداره به ناست واست، خبرې به م کولې، کیسې به م راته کولې، احناف به م راته بیانول، ټوله سرونه کښته نه ولید. څه وجه څه کیسه ده؟ مړ شولی، تاوان پیښ شولی، په تی کې څه تیلو چپ تاوان سم کړي یاست؟ هغه ورته وویل چې یا نمرود بادشاه، نن ماښام موږ ولیدل چې د مشرق او د مغرب خواته نن ستوري ډېرې زیاتې او ځلېدې، د ستورو حال نن ډېر سره بدل و، د پخوا په رقم نه و. د دغه ستورو زه خدمت ته دا ښکاري چې دا زما او ستا په قوم کې، دا ستا د باچهي دا کوم قوم ستا باچا یې، په دغه قوم کې به یو کوچنی پیدا کېږي، دا به د الله جل جلاله نبي رسالت دا ټولو خلکو ته به دعوت ورکړي د الله پاک، ستا باچهي به در ختموي او ته به د دنیا په لکې و جهنم ته به واصل کړي. او دغه هلک د ستورو له ځلاو څخه موږ ته داسې ښکاره کېږي چې دا هلک به په 3 ورځو کې دننه و دې دنیا ته، د پلار له ملا څخه به ځي د مور و نسل. باچا اعلان وکړو چې ټولې ښځې که پېغلې دي که واده شوي دي، ټولې ښځې په یو غټ ځای کې باندې کړې، او سړیان یې ټولې ښځې جلا کړه چې خبردار 3 ورځې قدر به یو څوک یو چا سره نه ملاوي. محترم دوستان، دغه جادوګران
دغه نجومیان علما کرام او مفسرین حضرات لیکي چې دا په یهودیانو او په عیسایانو کې ډېر زیات یو وخت واقعه ده یو باچا دا رقم خپل نجومیان خپل خلک لرل بل ورځ دغه سړی ورته راغلی چې زما ستوري زیاته ختمېدونکې دي یعنې زما د مرګ وخت نټه ډېره نږدې شوله و ما ته یو پوه هلک و ما ته په لاس راکړه چې دغه هلک ته زه خپل ټوله د خپل تعلیم د خپل سیستم پوهه ټول ورغشم سبا که زه مړم دا زما پوهه بله دی کښې زه اخاست وګرځېدلې په کلي کې په یو علاقه کې یو کوچنی پیدا کړی دا یې دې سړي ته په لاس ورکړی چې کوم مکتب هغه د پوهې ځای هغه محل چې په کوم ځای کې هغه جادوګر هغه نجومي سړی ملاک کښېنستلی د دغه هلک او د ده په مابینځ کې ډېره غټه فاصله وه دا به په پښو سهار تللی مازدیګر له بېرته تللی لکه اوس چې موږ سبقان ته خپل کوچنیان قرآن مجید د حفظ ته لېږو په دې مابینځ کې د دغه د کور او د دغه محل په مابینځ کې د هغه ټینګ د عیسی علیه السلام دین دا پر حق باندې ولې دغه عالمان ډېر تیز ول دغه خپل جومبۍ د خپل کشدۍ دا یې د هغه په مابینځ باندې سهار چې به دا هلک تېرېدلی ډېر رش به و د په دا جومبۍ باندې خوند به یې ورکولی دی نور به ولې ښایسته خوند به یې ورکولی د لرې ځای به خوند ورکولی چې کاش دغه غلی ولی بله ورځ شنی به چې سهار ټیم راتللی یم دلې به نیمه ګنټه تېروله ده دا محل کې دا جومپۍ کې عیسایي عالم ته به یې وویل چې زه د دغه شي لپاره مقرر کړی یم چې مال دا خپل پوهه راوشي دا پلانی نجومي دغه عیسایي عالم د الله جل جلاله وحدانیت ورښولی دغه هلک ته د الله جل جلاله د وحدانیت نور ښکته سوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړلی بل ورځ دغه نجومي دا وویل چې دا هلک سهار چې راځي م یوه ګنټه ناوخته راځي کور والا به ویل چې دا مازدیګر چې راځي م یوه ګنټه ناوخته راځي بل ورځ دغه هلک خپل استاذ ته وویل دا عالم ته چې په ما کور او استاذ دواړه په راپوس ډول یوه عارضه استعمالوه هلته ورته وایه زه په کور کې نیمه ګنټه ناوخته شولم هلته استاذ ته وایه استاذ ته بیا وایه چې زه په کور کې ناوخت شوم هلته بیا ورته چې استاذ نن سبق ډېر راته ویلو زه مدرسه کې ناوخت بهرحال یو وخت دا رقم چم وسولې چې شیر دا له ځنګلات راوتلي ول انسانان یې خوړل یو ډېر غټ زورور حیوان ولاړ دغه کوچنی ټولو قوم ورته ولاړ دا کوچنی ورغلی حیوان یې وایستلی حیوان پر هغه ځای مردار شو ټولو قوم د دغه سړي د دغه کوچني هلک اطاعت یې شروع کړی عزت قدر یې شروع کړی چې دا خو نجومي ته ځي نجومي ډېر پوه کړی دی ډېر قابل ترینه سره هلک ځینې جوړ شوی بله ورځ یو وزیر راغی په سترګو ړوند ولې و دغه هلک ته وویل چې ته به ما ته داسې دم راوکړه چې دا زما سترګې سمې شي هغه هلک ورته وویلې چې ته به اول ایمان راوړې دا زه نه سموم دا د الله جل جلاله یو کتاب دی د هغه کتاب څو آیاتونه پر تا وایم د الله جل جلاله پر فضل به الله پاک تعالی بنا درکړي سترګې به درکوي هغه وزیر جوړ شوی بل اوس محل ته ولاړې باچا ورته وایي نمرود بل باچا هغه ورته وایي چې ته څنګه راغلې دا مخکې خوړون نن څنګه دې سترګه ورشي بهرحال دا کیسه ټوله سره ښکاره شو باچا ته معلوم شو کیسه معلوم شوله هغه عالم یې شهید کړی بل ورځ دا کوچنی هلک ول دا به دا رقم قتل به دا رقم هغه باندې به مړه کوو دغه هلک یې اول لاس ته غره راوغورځولې سټ یې ځای راغورځولې دغه الله ته وویلې چې یا الله که چیرې د دغه عیسایي عالم علم دین پر حق وي دغه خلک نیسو ناموس کړي او که چیرې دغه پر حق وي موږ نیسو ناموس کړي غر سره ټوکړې ټوکړې ټولې سپایان مردار شول
د پر هغه ځای باندې روغ سلامت ولا بیا سمندر ته یې وړلی بیا د دغه دعا وغوښتله چې دوی ټوله سره مات شو ټولې سپایان مردار شو مړه شول دی بیا پر هغه تخته باندې روغ سلامت راوست بل ورځ باچا ورته وایي تا به زه څنګه مړه کړم دی ته به ما دا رقم مړه کوې ټوله قوم به را جمع کړې بیا به دا ټوله قوم د ټولو قوم ته به دا د ټولو قوم تر مخ به په یو تیر به رااخلي غیسې به رااخلي پر دغه به ووایه په عربي کې ووایه چې زه شروع کوم دغه تیر غورځوم د دغه هلک د دغه غلام چې دا د کوم رب غلام دی د کوم رب بنده دی د هغه په نامه باندې غورځوم بسم رب هذا الغلام دغه لفظ به پر ووایه هغه چې وویلې هغه راغلی تیر دې ته ولګېدې مرسي ټول قوم پر دغه دین باندې پر دغه الف باندې دغه الک څه ولدلې ولا دغه دین حق دی ټول کم قوم چې ناس ټول مسلمانان ترمو دوستانو وسمستا ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې سټیم د مور او پلار چې آزر نه وي دغه آزر چې دا د نمرود خاص وزیر وي د نمرود سره په څنګ پر څنګ ګرځېدی نمرود چې به دی ورته بده و د هلک دا وزیر به د ده پښو کټ ته به ولاړ په دغه ماښام باندې د ابراهیم علیه السلام مور دغه د محل و دروازې ته لاړه و دې ته خوند یې ورکړي چې زه لاړ شم خپل خاوند سره مستري وکړم آزر چې څه ټیم دا سړی خپله کور والا چې ولې ابراهیم سره مور و دغه ته هم خوند ورکړی فورا الله جل جلاله طرف څخه یو تور شپراله د دل لاس تور او ډیول لري سره دي دواړه سره ملاو شو چې دوی فورا موضوع دې محله چې دې درک و چاته نس معلومه ابراهيم عليه السلام د خپل پلار لملاځه خراله د خپل مور ونست چیرې باچا سول درې ورځې به یو شته یو سړی سره ملاوي الله جل جلاله د په محل کې د په خونه کې سره ملا کړ رب فیصله جلا دي تقدیر فیصله جلا دي د انسان فیصله جلا دي ساعت بیا نو جمعیان ناس بیا کسان ناس بیا سرونه کښته نیولي بیا ورته وایي نمرود چې بیا ولې مسرونه زړولي خو دا رقم شیزو سړیانو سره بند کړل نه سره لکوم ول ای بچا هغه الګ هغه د پلار لملاځه خلاړ د مور ونسته ورسېدې ستوري بیا نور سره راغلي نور بدل شو ستوري بیا اعلان وکړی چې څومره کسان څومره د چا زویان پیدا کېږي هغه د خپل زویان چې په نس کې د مړه کې چې وس پیدا شي وس پیدا کېږي وس پیدا شي هغه د پلار ځای پسې مړه ټول خپل کښنیان وکړ د ابراهیم علیه السلام مور چې سټم ابراهیم اعظم پیدا کېدو وخت رالی نو مور لاړه د یو غره په یو غار کې ابراهیم علیه السلام ولادت وسولی ابراهیم علیه السلام چې پیدا شوی دا غار د رڼا جوړه شوله مور له ډېرې ویلې له لاسه د خپل بچی لکه چې اوس به دا سپایان را باندې راشي ما به مړه کړي دی به مړ کړي خپل خاوند خو هم د کور ودانې خو خپل خاوند مینه په زړه کې وي چې هغه خاص سړی د نمرود هغه ته به هم شرمندګي وي سټم دی راووتلی یو ډبره راغله د ابراهیم علیه السلام غار ته ورګېده جبرائیل امین الله جل جلاله ورته راولېږه دا خپلې بټې ګوتې دا یې د ابراهیم علیه السلام په خوله کې ورکړه د شاتو او د شیدو بل د رقم لا بل د درو مثال درو او بل د بچی ابراهیم علیه السلام روان چې کوم الک په جمعه کې څونه غټېږي ابراهیم علیه السلام په ورځ کې هغونه غټېږي چې کوم الک په میاشت کې څونه غټېږي ابراهیم علیه السلام او په جمعه کې دغونه غټېږي چې کوم په کال کې غټېږي ابراهیم علیه السلام په جمعه کې دغونه غټېږي ترمن دوستان وخت رسولي نور وکړو به ان شاء الله بل جمعه وایي د دغه انبیاء کرام د صحابه کرامو او د اولیاء کرامو د امامانو یا د قرآن مجید تفسیرونه یا د نبی علیه السلام احادیثونه دغه مقصد دا نه دی خالي واوره زړه له څه په سکون کې بیا ولاړ سم محترم دوستان الله جل جلاله نبی علیه السلام فرمایي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
دنیا دا قید خانه ده د مؤمن مسلمان لپاره او جنت ته د کافر انسان لپاره. کافر ځکه هغه سړی کافر معنا تور شپېتم کافر ول کېږي، تور شتم کافر ول کېږي. ډېر انسان چې په یو شي کې مغلوب شي هغه شتم کافر ول کېږي. چې کوم انسان ایمان محروم شي هغه انسان ته کافر ول کېږي. او ایمان دا په دغه شان نه کېږي دا موږ چې په منډه منډه لمونځ وکړو، په منډه منډه باندې یو بل کار عبادت وکړو ځان خلاص دا ځان خلاص دا محترم دوستان. ایمان اول شرط دا دی چې تصدیق باللسان و تصدیق بالقلب، چې انسان په زړه باندې هم تصدیق کوي په زړه باندې هم تصدیق کوي. بیا د هغه بعد بیا کلمه شریفه ده، بیا د کلمې لاندې چې کوم احکامات دي هغه باندې عمل کول دي. خپل سوچ واسه ورځ په قیامت به د نبي علیه السلام تر مخ څنګه ولاړ چې د نبي علیه السلام مخ ته ودرېږو یو فرشته وایي و نبي علیه السلام چې دا ستا امتی دی. ته ووایه نبي تاسو څنګه خپل ځان کې زړه کې وګورو، دوکه ستا، فراډ ستا، عیب د بل چا بیانوو، غیبت ستا، بدعت ستا، د زورور انسان قدر ستا، د عالم سره قدر نستا، د مسجد قدر نستا، د الله او د رسول مینه محبت په زړه کې نستا. مونځ قضا کېږي چا لپاره قضا کوئ بل شي که دارک د دین یو بل کار که تاوان رسېدی موږ پر کوئ. ته ووایه څنګه و یو عالم ډېر ولې ولاړ سړی د دنیا چې رخصت شوی بیا څه ټایم فرشتې ورته راغلې، فرشتې ورته وویلې چې من ربک من نبیک، د بل جواب نه درکړی. یو عالم خو دا وویل چې تاسو له کوم ځای راغلاست؟ اول مې له اسمانه ورسونه لیاد ور په دون سوو کلوګه ور تاسو له هغه ځای راغلاست ته خدای نه سوی زه له څلور پټم ځکه تر اکشن سره ما خدای ریش. بل عالم چې هغه ته دا ویل چې من نبی او کستانه به څوک دی هغه فرشته ته ویل ته زما یو کار ته ولار سره نبی علیه السلام ته وایه چې پلانای سړی پلانای ملنګ پلانای عالم دا رالی و دې دنیا ته دا بلې دنیا ته د ستا ډېر احادیث وشیندل، ستا ډېر د دین کار یې وکړی، ستا ډېر نومونه د الله او د رسول په دین باندې روان وری، ته د امتي سمرې کې نه سمرې. زه خو نبي علیه السلام خپل نبي په دنیا کې هم سمرلی ده انسان ته اوس ورسې دی ما امتي کوي که منه امتي کوي. الله جل جلاله ورځ په قیامت دې شي نبي هر مسلمان رسول او هر مسلمان دې الله جل جلاله نبي عليه الصلاه والسلام شفاعت دعاء ومن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش المحن واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخلاقهم. الهي تمام على الاسلام والمسلمين من رحمك كرمك فضلك الهي تمام على الاسلام والمسلمين چې د دنیا رسول سوي دي د ټول قبرونو منور کې د ټول قبرونو جنت برچو برچو وګرځي. الهي تمام على الاسلام والمسلمين د نبي عليه الصلاه والسلام شفاعت نصیب کړي. ورځ په قیامت د نبي عليه الصلاه والسلام چې سترګې مدره ورځ په قیامت یا الله تخم د خپل قهال نمو وساتي ستاره غضب ستاره قهر وساتي پردګار ستاره غضب ستاره قهر وساتي پردګار موږ ته توبه د مشت عفو وکي به د ګناهو توان وسمره کې. الهي استاپ دلاره باندې استاپ د نبي عليه السلام په لاره باندې د ټول توفیق را نصیب کړي. الهي زموږ څخه کوم کوتاهیان سوی ته عفو راته وکي. پردګار په تمام عالم اسلام مسلمانان باندې خیر د رحمت بارانونه وره. پردګار څومره عالم اسلام مسلمانان قرضدار الهي ته د عیب قرضونه ادا کړي. پردګار فضل کې کم حاجتونه ته حاجتونه ورته سره کړي. پاک پردګار چې څومره مسلمانان بیماران دي کپ کورو کې دي کپ هسپتالو کې کپ اعظم مجموعه کې دي ته خو ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره ورته په برخه کې. الهي څوک اولادونه نه لري خدای پاک ته په نیک صالح اولادونه نصیب کړي. پردګار اولادونه سره فرمان دي سره د سره لمجه هدایت د صراط المستقیم ورته وشه.
إلهي د جميع ورځ برکت باندې په تمام عالم اسلام مسلمانانو د رحمت باران وره د حیوانانو په توپیلو وره إلهي د خپل حبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم په توپیلو باندې وره ودګار ته په تمام عالم اسلام مسلمان رحمك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته برحمتك يا رب